أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نانی سبق و انشاءاللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 51-52 رکوع نمبر 8 ایک آیات نمبر سے 51-52 دو آیاتونه چې جناب ویل کېږي ما قبل آیات سره ربط او مناسبت. نو دینه مخکې آیات کې هم چې نو هغه د یهودو قبایح ذکر کېدل او اوس په دې آیات کې هم د یهودو قبایح چې نو هغه ذکر کېږي. الله جل جلاله فرمایي آیت ندی کتلیای کسانو ته او تو نصیبم چې هغه تو ورکړی شي و حصہ من الكتاب ته کتاب نه یؤمنون بالجبت والطاغوت هغوی ایمان راوړي په بوتانو په شیطانانو باندې. د دې شان نزول متعلق چې نو هغه حضرات مفسرینو لیکلي دي وایي کله چې نو غزوه بدر او غزوه احد وشوله نو د دې دوانو غزوې نه وروسته د کې کافرو ته چې نو هغه بدترین شکست میلاو شو. نو چې کله به کافرو ته چې نو هغه مشرکینو ته بدترین شکست میلاو شول نو د دغه سره حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته هجرت کړو نو نبی رسول الله والسلام د مدینه منورې د يهودو سره دا معاهده هم کړی و چې تاسو به مونږ نه هغه خلاف کېږئ نه مونږ بس تاسو خلاف نه یو او به هر قوتونو سره به تاسو زمونږ خلاف مدد نه کوئ مونږ بس تاسو خلاف مدد نه کوو. چونکه اهل کتاب يهود نصارا د وخت نه د مسلمانانو چې نو هغه دشمنان دي او سبانی درس کې به ان شاء الله دا غوي د حسد وجه چې نو هغه هم الله پاک ذکر کوي. نو الله وی دی چې نو هغه دغه اصل چې نو هغه په وجه باندې دای کول نو دی د چلو شو چې دلته د مدینه منورې چې کم آس پاس يهود ولو دی دا خبر وکړه چې وس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د متبعين د دې سه مخ په وړاندې چې نو هغه روان دي نو سبا د پاره خو به دوی زمونږ نه هم د هر څه واخلي دلته مونږ باندې به مملو کی. نو دی په دغه تیش کې رالل د مسلمانانو دغه فتح او نصرت د دوی نه برداشت نشو نو دې ځنه کعب بن اشرف او حی بن اخطب دا دواړه د يهودو چې نو هغه مشران ولو او دغه وخت کې دوی چې نو کعب بن اشرف د يهودو لوی تاجر هم ولو نو دې نو هغه روان شو ځان سره او یا تنه کسان واغستلو او د مدینه منورې نه د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نه په دې باندې د سیالتنوتو چې دوی تعقب ونه کی چې مونږ مکه مکرمه ته چې نو تجارت نه پارزو وزدي کله مکه مکرمه ته ورسېدل نو الته د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې لا ایمان نه راوړی نو دوی د ابو سفیان خواله لاړل زګه چې ابو سفیان سره چې نو هغه کمانډ ولو د دغه نو د ابو جهل د مرګ نه ورستو بیا د مکه د قریشو د خلکو سردار چې نو ابو سفیانو دی چې کله لاړل نو د عربو د وخت نه نو هغه ملمستیا کې ضیافت کې دا غوي منلې شوی نه دا غوي ول د خپل غشان مطابق چې نو ملمستیا وکړه بیا دغه ملمستیا نه ورستو دی ورته وی چې مونږ دلته تجارت په غرض نه یو راغلي زمونږ غرض او مقصد بل نه خو که تاسو زمونږ دا خبره لږ په غور سره چې نو هغه واورئ نو الله ابو سفیان ورته وی سید تو خپل خبره وکړه که د منلې چې مونږ به ومنو د سره نو د کعب بن اشرف ورته وی چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه متبعين مرګري دی په عروج باندې روان دي تاسو ته دغه شکستونه چې نو هغه درکړلو مونږ سره هم کې دی چې نو هغه مونږ سره هم نو مد مقابل شي مونږ هم شکست راکې د دې د قوت بیا د منکولو چې نو دا بنئ نو دې چل به وکړو چې تاسو دلته څومره مشرکان یې تاسو دلته چې نو هغه ټول یو موټه یو قوت شي او مونږ به آلته چې نو هغه په مدینه منوره کې چې سوره يهودیو
مونږ به هلته ټول یو شو. تاسو به د دې ځای نه چې دی نو هغه حمله وکئ او مونږ به هلته د مدینې منورې نه چې دی نو هلته به سره یو ځای شو، مونږ به پرې حمله وکړو. نو دغه شانتې مونږ به چې دی نو نبي علیه الصلاة والسلام او د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه متبعین چې دی نو هغه به مونږ هم ختم کو. نو ابو سفیان چې دی نو هغه ورته وویل، هغه ډېر جنګجو چالاک و، نو هغه ورته ستا دا خبره ماته چې دی نو هغه مکر ښکاري، زه په تا باندې چې دی نو هغه یقین نشم کولی، زه ستا دې خبرې ته چې دی نو هغه جوړ نه یم. البته زه ستا سره چې دی نو هغه په یوې خبرې باندې چې دی نو هغه متفق کېدی شم چې تاسو راځئ او موږ ته چې دی نو هغه به بیت الله شریف ته به لاړ شو، هلته به عهد او پیمان وکړو. نو دوی چې کله هلته بیت الله شریف ته چې دی نو هغه لاړلو، نو مخکې موږ درس کې ویلو بیت الله شریف کې چې دی نو هغه دوی 360 بوتان چې دی نو هغه ایښودي ول او د مختلف انبیاء علیهم الصلاة والسلام په نومونو باندې چې دی نو هغه ول، څه د اولیاو په نومونو باندې ول، څه د نیکانو په نومونو، نو دا مختلف چې دی نو هغه دوی راجم کړي ول. نو دوی چې کله دغه بوتانو خوا لاړل، نو په دغه وخت کې یو بت د هغې چې نو جبت او د بل چې دی نو هغه تاغوت نومولو، دغه بوتان چې دی نو هغه پکې هم پراته ول. نو دوی به چې کله عهد د چا سره کولو، لوز او میثاق به یې کولو، نو دوی به دغه بوتان چې دی نو د هغې د مخې کولو، په هغې باندې به یې لاس کېښود او سجده به یې وکړله او بیا به یې د هغې نه وروسته خلکو سره لوز کو، نو دوی به د دغې لوز عهد چې نو هغه بیا پابند و. نو دی دغه کعب بن اشرف، حی بن احتب او د ده سره چې نو هغه د 80 تنه یهودیان دا ټول یې هلتې بوتلل او دوی ته وویل چې موږ به ستاسو باندې هله یقین کوو چې کله تاسو دې بوتانو ته سجده نه کړي، دا زموږ چې نو هغه طریقې کار دی، موږ سره څوک چې عهد لوز کوي نو موږ د دې طریقې باندې چې نو هغه لوزالو. نو د کعب بن اشرف سره چې نو هغه د اهل کتابو د پوهې د هغې د علم د پوهې سره او دی چې نو هغه دغه کسانو حی بن احتب او یو کسانو دوی ولګېدل او دغې بوتانو ته چې نو هغه سجده وکړله. بیا د دغې بوتانو د سجدې نه وروسته هغه ورته وی صحیح شول، اوس زموږ ستاسو عهد وشو، خو اوس تاسو ته پته ده موږ خو انپړ قوم یو، موږ له خو څه چې دی نو هغه راځي نه د انجاڼه جاهل خلک یو او تاسو اهل کتاب یې، ستاسو سره چې دی نو هغه علم او پوهه چې دی نو هغه شته دی. نو چې کله ستاسو سره اهل کتاب، ستاسو سره علم او پوهه چې دی نو هغه شته، نو یې دا راته ووایه چې موږ په سمه لار روان یو او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په سمه لار دي. نو دوی ورته چې نو هغه تاسو مخکې موږ ته خپل عقیده ووایي، تاسو خپل کردار ووایي، تاسو څه کوئ. نو ابو سفیان چې نو هغه ورته ووایي مونږ کې یو خصلت دا دی د میلمنو اکرام کو، دویم چې نو د بیت الله شریف چې نو هغه تعمیر د دې خیال ساتو، دریم چې بیت الله له څوک حج دپاره راځي نو د هغوی د اوبو د ډوډۍ چې نو هغه انتظام کو، څلورم چې نو هغه مونږ صله رحمي کو دلته، پنځم مونږ په خپل چې نو د پلار نیکه په دین باندې قایم یو، هغه نه پرېږدو. او د دې مقابل نبی علیه الصلاة والسلام هغه چې نو هغه د خپل پلار نیکه د دین نه اوښتی دی، د بیت الله خدمت چې نو هغه یې پرېښودی دی، صله رحمي چې نو دلته خپل خلکو سره پرېښودی، مکه یې پرېښودی او مدینې ته درغلی. نو کعب بن اشرف چې نو هغه ورته ووایي تاسو چې نو هغه زیات په هدایت باندې یئ. ویقولون للذین کفروا، نو هغوی ووی هغې کسانو ته چې کافران دي، هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، نو دوی تاسو چې نو هغه ډېر په سمه لار یې په نسبت د مؤمنانو، یعنې مؤمنانو چې نو هغوی په سمه لار نه دي او تاسو په سمه لار یې. نو الله رب العزت د دوی دغې چې نو هغه ذکر کوي، الله وایي دوی ولې دا خبره کوله، الله اولئک الذین لعنهم الله. بېدینه خبره، بېدین حرکتونه، بېدینۍ له ترویج ورکول، الله وی دا همیشه د هغه کس کار دی چې کم کس الله پاک چې نو هغه مردود کړی، په هغې لعنت کړی، الله پاک دې د خپل در نه چې نو هغه شړي، نو دغه انسان دغه شانتي کارونه کوي. الله وی دوی ولې دا وکړه، اولئک الذین لعنهم الله، الله پاک په هغوی لعنت کړو، دوی لرې کړي. ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا، او بچا چې الله پاک لعنت وکړي نو تو به بیا نه مومې د هغه دپاره څوک دوست او مددګار. نو دې نه معلومه دا هم شوه چې لعنت ګوره ډېر بد شیز دی، خطرناک شیز دی نو هغه دی. او دې متعلق بیا ډېر احادیث مبارکه دې ځای کې چې نو هغه تفسیر معارف القرآن چې نو هغه ذکر کړي هم دی چې به کم کم شیزونو په کمو خبرو باندې چې چا باندې لعنت شي، نو په هغې کې یو دام دی لعنت چې نو هغه سړو باندې هم دی چې کم د ښځو چې نو هغه مشابهت اختیاروي،
هغه ښځو باندې لعنت دی چې کم د سړو مشابهت چې هغه اختیاري. حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی چې یو پیر حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویل شول چې الله رسول پلان کې خزې د پرچانو د سړو په شانتي په ځاري پخپو کړي. نبی رسول الله والسلام یې پاغه د الله لعنت دی. کم خزې او کم سړی چې نو هغه د یو بل مشابهت اختیاري دا چې نو هغه لعنتيان دي. دغه شان د الله پیغمبر نور مقام مختلف نه وي څوک چې شراب اخلي شراب خرڅي دا هغه کې تعاون کوي په دوی باندې د الله پاک چې نو هغه لعنت دی. څوک چې سود کوي دوی باندې چې نو هغه د الله پاک لعنت دی. دغه شانتي مختلف د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایل بیا چې کم شیز ملعون شو دی باندې لعنت وکړی شو نو د الله پیغمبر د هغې باندې چې نو هغه هم منع کړل بیا دغه شی استعمال هم مه کوئ ځکه دیتا مردود وګرځولو. لکه یو پیر چې نو هغه صحابي دا چې نو هغه راتله صلی چې نو هغه کمزوري و نشوله تللی ترمذي کې د واقع چې نو هغه موجود ده نو د هغه په لعنت وکړو. نبی رسول الله والسلام یې د سورلۍ نه کوز کوي د چې نو هغه د ملعونه شوله او دی به نور سفر پیدل چې نو هغه به کوي د پاره د دې چې د تنبیه میلاو شي چې بیا د پاره چې نو هغه دا ونه کوي. بل روایت چې نو هغه د مشکات مو چې نو هغه ذکر کړی چې هغه کې سلی رااله او یو کس چې نو هغه صحابي دا غنه چې نو هغه ټوکې و تختولو کپړې چې نو هغه دی اوچته کړه صادر نو چې کله هغه شو نو دغه دغه هوا ته نالت وکړو. نبی رسول الله والسلام ورته منو فرمایل د سیمه کو دا ګناه نه ځکه دا چې نو فإنها ماموره دا خدای الله پاک په حکم باندې چې نو هغه راغلی ده نو دیش زونه ته لعنت مکوئ. لعنت چې نو هغه کم شسته په کار دی نو وای چې لعنت نو هغه تاسو هغه کس باندې لعنت ویل چې نو هغه جایز دی چې د چا د دنیا نه خاتمه بالکفر وشي او د خاتمه بالکفر چې نو هغه یقیني بیا په لعنت کولای شي. کله چا باندې چې نو هغه ته یقیني دا خبره نه معلوم په د باندې لعنت چې نو هغه نشي کولای. ولې حدیث مبارکه کې راځي څوک چې په چا لعنت وکړي نو دا لعنت اوم اسمانه پورې چې نو هغه بر لاړ شي بیا چې نو هغه پسې دروازې بندېږي نو چې کله اسمان ته دی برځي او دروازې پسې بند شي نو بیا د یمیناً لاړ شي خی طرف باندې آلتی هم چې نو هغه اونمونی بیا شمالن لاړ شي آلتی هم اونمومي یعنی ټوله دنیا دې سی وګرځي نو بیا چې وخت ته واپس راشي نو دی ګوري په چا چې لعنت کړي کده د لعنت مستحقي جو پاغه باندې راشي او کداغه د لعنت مستحق نه نو چا چې لعنت کړي دغه قسمانه د لعنت راځي یعنی د دې دغه نحوست دغه خیره دغه چې نو هغه دقیق است ملایږي. نو دیو جن حضرات وي تاسو خیره چرته هم مکوئ ځکه د خیره د قبلېدلو چې نو هغه اس پته نه لګي د دې په تاسو دعا کوئ ځکه دعا چې نو هغه ټک پړک کیږي نو بار وخت کې د خیر دعا چې نو هغه لازمي کول نه. ځم لعنت چې نو هغه په کم شي زو شو نو چې دغه شی استعمال خبر ده چې دغه بیا استعمال نشي ولی په دې باندې لعنت شوی دی دا د الله د رحم نه چې نو هغه لري کړی دی نو وز دا چې نو هغه باندې رحم نشته نو تاسو دغه بیا استعمال چې نو هم کوئ نو دیو چې لعنت نو هغه نزان ساتل. دریم مثلا لعنت چې نو هغه مطلقاً کولای شي دغه قران کې الله وی لعن الله الجن لعنت الله علی الظالمین الله پاک لعنت دی په ظالمانو باندې نو تو دې ویل شي چې په ظالمانو دی لعنت لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو چې نو هغه د الله پاک لعنت دی نو دې ویل شي چې په دروغجنو د الله پاک لعنت نه هو که یو کس دروغ وي نو تو داغه ته ډایرکټ دې نه شي چې پتا د الله لعنت دی. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. الم تر آیاتان دی کتلی الی الذین آی کسانو ته اوتو چې ورکړی شي ودغوی ته نصیبا صحیح من الکتاب لکتابنا یؤمنون هغوی ایمان راوړي بالجبت ببوتانو والطاغوت او شیطانانو باندې. نو دلته جبت بعض وی بت ویلی کېږي بعضې چې نو هغه ویلی کېږي چې نو هغه ګمراهۍ ته ویلی کېږي طاغوت چې نو شیطان ته ویلی کېږي لنډه دا وی جبت هر هغه شي ته ویلی کېږي چې د الله نه ما سوا د هغې عبادت کېږي او دا بیا کېږي د شیطان په وینا نو ځکه طاغوت چې نو هغه شیطان ته وایي. یؤمنون چې هغوی ایمان راوړي بالجبت په بتانو باندې والطاغوت او شیطان باندې ویقولون او وایي للذین ای کسانو ته کفرو چې کافران دي هؤلاء چې دا کسانو اهدا زیات په هدایت دي من الذین دای کسان آمنو چې ایمان راوړي سبیلا د لار په لاره باندې اولئک الذین دا کسانو لعنهم الله لعنت کړی دی په دوی باندې الله ومن یلعن الله او په چا چې لعنت وکړي الله پاک فلن تجد نو ته به بیا نه مومنې د هغه له د هغه دپاره نصیرا څوک مددګار.
الم تر آیتا ندی کتلی الی الذین کسان ته اوتو چې ورکړی شوی و هغوی ته نصیبا صحیح من الکتاب له کتاب نه یؤمنون هغوی ایمان راوړي بالجبت په بوتانو و طاغوت او په شیطان باندې ویقولون وایي للذین هغې کسان ته کفرو چې کافران دي هؤلاء چې دا خلک اهدا زیات دی نو برابر په هدایت دی من الذین آمنو د مؤمنانو نه سبیلا د لارې په لحاظ سره یعنی دین په لحاظ سره اولئک الذین دا کسان لعنهم الله لعنت کړی دی په دوی الله ومن یلعن الله او بچا چې لعنت وکړي الله پاک فلن تجد نو تو به بیا نه مومي له د هغه دپاره نصیرا مددګار